أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ننني درس إن شاء الله العزيز سورة هود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 18 19 20 21 22 پہلے کی گئی. اس دے آیات کے اللہ جل جلالہ فرمائی ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا دا آغا سڑی نا سوک ظالم چنے نا آغا کی دیشی داغه نو بل خرج ظالم څوک وي څوک چې د الله پاک په ذات باندې دروغ جوړي وز دې د الله په ذات باندې چې نو هغه دروغ څنګه جوړول نو دوی به د الله پاک په ذات باندې دروغ دا جوړول. يهود به وي چې د عزير عليه السلام د الله تعالی زوی دی حالانکه الله وی لم یلد ولم یولد الله رب العزت چې نو نسوک زیږولې دي ولم یولد او نه الله پاک لره چې نو هغه زیږولې دي ولم یکن له کفوا احد او نه د الله سره څوک چې نو هغه همسر شته لیس کمثله شیء د الله چې نو هغه مثل څوک هم نشته. نو خدای وی د الله سره څوک برابر نشته الله نه څوک پیدا هم نه دی الله د چا نه پیدا هم نه دی. ولی وجه دا ده چې کمزه کې تناسل او توالد راځي نو په هغه ځای کې ضعف او احتیاج راځي او الله رب العزت چې نو هغه د ضعف او د احتیاج او د کمزورۍ نه چې نو هغه پاک دی مبرأ دی. نو چې کله الله پاک او مبرأ دی نو بیا څنګه دی دا نسبت کوي نو ځکه الله پاک وي دی د الله په ذات باندې دروغ وي نو د دین بل غټ ظالم چې نو هغه نشتی ځکه دروغ عاصم ګناي کبیره دی او بیا چې څومره چې مقام او درجه چتیږي داغه په حق کې دروغ ویل کېږي دومره خلک هغه خټ غني او بیا چې د الله په ذات باندې شي نو داغه نه نور څوک د الله د ذات نه علی نه رجان هغه اوچت شته نه نو چې کوم الله پاک نه څوک لوی مقام او مرتبه د سره شته نه چې الله د څوک دروغ وي نو داغه نه لوی دروغ نه هغه هم نشته. نو الله وی دوی چې نه هغه دروغ جوړي د څومره لوی چې نه هغه دروغ چند نو يهود به وي عزير عليه السلام د الله تعالی زوی دی عیسایانو به وي نو عیسی عليه السلام د الله تعالی زوی دی. مکه مشرکان چې نو هغه توکتل دا غوی نه نو هغه خون واغستو دا غوی وی پرشته د الله پاک لوریانی دي. بیا د يهود او نصارا مخه ته دومره چې نو هغه بیا ترقی وکړه وی د خپل ځان ته هم نسبت وکړه نحنو ابناء الله واحباؤه بیا به وی مونږ په خپلم د الله چې نو هغه بچیو الیاذ بالله او مونږ د الله پاک چې نو هغه محبوبان یو. نو لوی د دې سړي نه بل غټ ظالم څوک کې نشي. اولئک یعرضون علی ربهم الله ودا کسان بل الله پاک ته نو هغه پیش کړی شي دوه په ورځ د قیامت بیا الله مخ ته نو هغه وردول شي ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم او وای بغوایان چې دا دي هغه کسان چې دوی په خپل رب باندې دروغ جوړول. اوس اشهاد دا د شاهد جمع ده لکه څنګه چې اصحاب د صاحب جمع راځي نو اشهاد دا د شاهد جمع د گواه ته ویل کېږي. گواه نه مراد څه هغه څوک دی نو یو دا چې د گواه نه مراد څه انبیاء علیهم السلام پیغمبران دي لکه الله مبارک الله جل جلاله غالبا سورۃ فتح آیات د آیت کې نو فرمای ان ارسلناک شاهدا بیشک امنګ چې نو هغه تو شاهد گواه چې نو هغه لګلې بشیر او نذیر زیر ورکون کې او يرون کې ملګلې نو پیغمبران چې نو هغه به گواهی وکي یا دي پیغمبران مراد دي او یا د گواهان نه مراد چې نو هغه فرشتي دي او یا د گواهان نه مراد چې نو هغه د انسان خپل آزادي
چې دوی آزاد چې نه راوي دوی به کله چې نه هغه پر ورځ د قیامت ورځ په قیامت باندې انکار وکړي دوی والله ربنا ما كنا مشرکین په خدای قسم ای رب مونږ چې نه هغه شرک نه کړی نو الله رب العزت په دوی په خلو باندې مهرونه ولګي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله موږ به د دې په خلو باندې مهرونه ولګو د دې اندامونه چې هغه به گواهی ورکړي نو دا درې قسمه گواهان انبیاء علیهم الصلوات والسلام فرشته او د انسان اعضاء دوی به په دې باندې گواهی چې نه هغه ورکړي نو چې کله د اعضاء په گواهی ورکړي نو دوی به ورته مخاطب شي چې دا څه موږ کول تاسو لپاره مکړو تاسو څنګه چې هغه گویا شوي نو دا اعضاء ورته چې انتقن الله الذي انتق كل شيء مونږه هغه ذات گویا کړو کم ذات چې هر یو شی لته نو هغه گویای ور کړی نو صرف د قجبه ټوکړه چې نو هغه دغه غوخه دغه ټوکړه جبه دا خبرې کوي بیا په ورځ د قیامت د لاسم خبرې کوي د خپې به هم خبرې کوي دا ورونو به هم خبرې کوي هر اندام چې نو هغه به گویا شي نو دې ته به وي الا لعنت الله علی الظالمین الا خبردار واوري د الله لعنت نه هغه په ظالمانو باندې دی او ظلم موږ ویلو دا ویل کېږي وضو شی فی غیر محله دی یو شی چې نه دغه محل نه یو دی پاګه کې نه هغه حق دی دغه ته ویل کېږي ظلم نو د الله ذات دا خود د عبادت او د تعظیم لایق او دی د الله په ذات باندې دروغ جوړ کول نو د لعنتیان دي او په لعنتیان ظالمان دي او ظالمان چې نه هغه باندې د الله لعنت دی او لعنت نه هغه پس نو د دې باندې لعنت د درې وجنه نه هغه شوی دی درې کارونه چې نه هغه دوی کول چې دغه درې کارونه دغه اسباب د دې چې نه د لعنت سبب وګرځیدو نو د دویم آیات کې دغه درې کارونه د دوی ذکر کیږي الذين ظالمان هغه کسان دي یصدون عن سبیل الله کم چې خلق منکې د الله د لار نه یصدون الناس عن سبیل الله دی دلته هغه دغه مفعول محذوف دی الله څنګه هغه کسان وی ظالمان دي چې کم کسان د الله د لارې نه خلق څنګه هغه منع کوي اوس دغه منع څنګه هغه څنګه کوي یا په قول سره یا په فعل سره یا د عمل پتروبانی چې خلق څنګه هغه د کنه کټار کی جماعت نه کټار کی د مدرسې نه کټار کی د دین نه کټار کی او یا څنګه هغه په سبانه په خپل فعل باندې څنګه هغه د سو کی واړه څنګه اپ کې راځي دویم ويبغونها عوجا او دین د الله په لار کې یعنی دین اسلام کې دوی ایب او کوګواله څنګه هغه تلاش کوي سره نقص څنګه هغه ګوري او هغه په دین کې راوباسي نو دوی څنګه هغه دویم علامت دی او دریم وهم بالآخرته هم کافرون او دوی د آخرت نه منکر دي د آخرت نه انکار کوونکي دي نو چې کله دوی د آخرت نه منکر دي د آخرت انکار کوي نو د دریو په واجبات نه دوی د ظالمان دي او د الله د لعنت څخه هغه مستحق دي الله جزاهم حفاظت وکړي دریم آیت کې الله رب العزت فرمایي اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء نو دې سوې چې زمونږ په دې کار باندې الله پاک به مونږ عاجز کو الله به مونږ الیاذ بالله د خپل خبرې نه د خپل پیغام د الله د پیغمبر چې کوم پیغام لره لګل شي دا غینه به واپس کو یا به مونږ د الله پاک نه چې نو هغه د کنا فرمانی بو کو و به تختو لکه دنیا کې خلک دنیا شي چې نو هغه جرایم پېښه خلک ځین هغه جرایم وکي او د هغه جرایم باوجود باندې هغه بیا هم محفوظ شي داوی د نه هغه په لار ملایږي دا غوي ته پټ هغه پټولې شراکیږي بلکې زمونږ په ملک خواجبه قانون دی چې کم سړی چې نو هغه سور د غټ حرامي سمره غټ غلی سمره غټ چې نو هغه دوکباز دوه غټ عہده ولور کوي وزیر اعظم کې او وزیر اعلی کې او صدر کې او ایم پی ای کې او ایم ان ای کې او جس نه جو هغه سره کېږي الله به آلتی ګوره دا قانون نشته دوی سوچ زو په دې باندې بچم الله وینا دا کسان چې نو هغه دوی نه دي معجزین فی الارض دی پزماکه کې د الله له عاجز کون کې نه د الله نه پټې دي نشي د الله نه تختې دي نشي او ما کان لهم من دون الله من اولیاء او نه بدلت د دې لپاره په آخرت کې څوک دوستان وي د الله نه ما سوا د الله نه څوک بچي نو هغه بچ کولای هم نشي دنیا کې خو خلک چې نو جرایم پېښه چې سوره هم مشول خدا په دې وجه باندې مشولو چې اسلامي قانون شته نه هغه جرایم وکي د جرایم باوجود نه نو هغه چلو شي د مانګ نو هغه کم خلک چې ما او تا منتخب کړي دي دغه خلک راشي او دا غراو باسي شراب خرڅيږي چرس خرڅيږي ایس خرڅيږي زناګان چې نو هغه برسره عام کیږي څومره چې د خدای غضب له دعوت ورکې هغه کارونه کیږي او هغه ټول خلک دغه 15 منټو لچنه نو جیل ته نه رسېل او زماستا ایم پی او زماستا ایم ان ای او زماستا چې نو هغه برسره اقتدار پوسیتل وېدار او بس زما کس دی
الله وی التی بداړون قانون نه ما کان لهم من دون الله من اولیاء دې د پاره بسو قوم چې نو هغه اولیاء دوستان د الله نه ما سوا مددگار نه یضاعف لهم العذاب د دې د پاره به دچن چې نو هغه سزا وي ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ځکه چې دې چې نو هغه طاقت نه لري د اوریدلو او نه طاقت لري شي د کتلو اولئک الذین خسروا نو سلورم آیات کې الله پاک د آخرت نقصان بیانوي وی ګوره دا د خپل ځان سره چې نو هغه خبرت کول دي تو به چې زوبه جرایم وکم زوبه ګناه وکم زوبه د الله حکم مات کم زوبه د الله د پیغمبر د طریقې خلاف وکم نو الله وی په دې ګوره ایس هم د خدای نشي کولای د الله د پیغمبر په ایس هم نشي کولای د دین اسلام په ایس تاوان هم نشي کولای سوره چې هم دا کارونه کې د ټولو کې ستا خپل نقصان دی نو ځکه الله وی اولئک الذین خسروا انفسهم هم دا خلق دي کوم چې خپل ځانونه چې هغه په نقصان کې واچول وظل عنهم ما كانوا يفترون او رکشول الذين هغه چې کوم دوی ځان افترا کوله نو مکه مشرکان وبدا خبره کوله 313 بوتان 360 بوتان چې هغه ځان لراغست او مکه مکرمه کې خو دي د هر اورځ د هر شي چې هغه جزا ځان له خدای جوړ کړو ک الله پیغمبر بوته وي دا مکه دا چې هغه خو هیڅ نشي کولای دا وګټي دي دوه خبرې کولای شي نه لیدل کولای شي نه قتل کولای شي نه ګرځیدل کولای شي نه د ضرر مالک دی نه د نفع مالک دی نو دوی بچیان هغه دا خبرې کولې ما یعبدنا الا ليقربنا الى الله زلفا ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا مونږ خو د دې عبادت د دې لپاره کوو چې مونږ الله پاک ته په مقام او درجه کې رسېږي نو بیا ورته په ورځ د قیامت الله پاک وي بس کم دی هغه دی جو استاسو راشي کنه نو دوی بیا وای چې نه زمونږ نه هغه ورکشي الله یزل عنهم ما كانوا يفترون ورک بشي هغه چې کم دی افترا کوله ځان نه چې نه په ګوتو باندې دین جوړ کړو هغه دین چلولو هغه ارسه به دین ورکشي او بیا الله رب العزت یو قسم تاکید سره لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون خامخ هیڅ شک نشته د دې پتاوان کې الله وی لا جرم هیڅ شک نشته چې نو هغه په دې خلکو په آخرت کې د تاوانې کېدلو یعنی دا خلک یقیني چې نو هغه په آخرت کې تاوانیان دي او د آخرت تاوان داسې دی چې دا هغه بیا چرته هم چې نو هغه زوال نه کیږي دنیا تاوان دا هغه زوال چې نو هغه دا هغه چې نو دنیا کم تاوان وشي نو دغه تاوان چې نو دا هغه نقصان بیا کیږي دغه نقصان چې نو هغه پرواله ډکواله جبیره چې نو هغه کیږي یو ټیم هغه نقصان چې نو ختم شي ډیر نقصان وشي جو حکومت وسره تعاون وکي محلي والا سره وکي مارکیټ والا سره وکي یو بل سره وکي نو که مثال په تور کې زری شي جو 1500 خو سره سو شي کنه اخرت کې بجنه یو نیکه ته بیا د چې نو هغه سکه ترس وکي او التبته یو شز یو نیکه چې نو هغه نه ملایږي نو الله وی داسې خلق یقینا د په اخرت کې نو هغه تاوانيان دي الله دې موږ د اخرت د تاوان نه نو هغه محفوظ او مانون کی ومن اظلم او سوک زیاد ظالم دے ممن دا آغی چانا افترا چی تڑی الله پا اللہ تعالی بانے کذبن دروغ اولئیک یعرضون هم دغا کسان چی پیش کولے بشیدوی علی ربهم اخپل ربتا ویقول الاشهاد او اوائی بگواهان هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم چی دا خلق دے کمو چی دروغ ویل پا اخپل رب باندے الا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار واوري د الله لعنت دی په ظالمانو باندې الذين ظالمان کسان دي يصدون چې منکي خلق ان سبيل الله د الله د لارنا ويبغونها او تلاشكي پاغي کې عوج کوواله عيب وهم او دي بالاخره د اخرت نه هم من کافرون دي منکر دي اولئک لم يكونوا دا کسان نری دي معجزین عاجز کون کې یعنی الله لرا فی الارض پزمکه کې وما كان لهم او نو دوی د پاره من دون او نه به د دوی د پاره من دون الله د الله نه ما سوا من اولیاء سوک مددگار یضاعف لهم العذاب دو چن بکړی شي دوی د پاره عذاب ما كانوا يستطيعون السمع نو دوی چې داسې چې طاقت لرله د اوریدلو وما كانوا يبصرون او نه نو هغه د کتلو اولئک الذین خسروا انفسهم هم دا خلق د کوم چې نقصان کې کړل خپل ځانونه وظل عنهم او رکشوا الذین ما كانوا هغه چې دوی یفترون تړل به لا جرم هیڅ شک نشته یقینا خامخ انهم چې دوی فی الاخرته په آخرت کې هم الاخسرون هم نقصان مندون کې دي